أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي القاري دوست محمد یوټیوب چینل نه بیا تاسو ته مخاطب یم. څنګه یې زما دوستانو اوریدونکو؟ ماشاءالله ماشاءالله زما چې څومره دوستان دي زه ټولو ته هرکلی ویم، خوشحاله متې چې زما سبسکرایب هم دوی زیاتې کړي او ورسره ما ته دومره رینګونه راځي، څوک وایي دا واقعه ووایه، څوک وایي دا واقعه ووایه. نن د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه ستاسو د وړاندې مختصر ذکر کومه. دا په یو حصه کې به نه وي، دا به انشاءالله په 3 حصو کې دا واقعه مونږ پوره کوو. نن واقعه د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او داسې پیغمبر دی چې د تمام انبیاء علیه السلام بابا دی، یعنی د ټولو مشر حضرت ابراهیم علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام الله پاک ول پیغمبریم ور کړی و او رب العالمین ورله زړه ور کړی. هر پیغمبر له الله ډیر غټ زړه ور کړی، خو بیا د ظالم باچا مخې ته ودرېدل او هغه ته سیده خبره کول، هغه ته حق خبره کول. د حضرت ابراهیم علیه السلام یک تنها لاړو او هغه اوس خبره کوي. ابراهیم علیه السلام والد محترم کتابونه قرآن مجید کې ذکر د ازر راغلی، دا د ازر بچی دی. خو ابراهیم علیه السلام چې کم وخت کې ورکوټی و، نو کله چې نمرود علیه اللعنت دې مردود ته پته ولګېدله چې یاره ما ته کاهنانو وویلې چې ستا په دې دور زمانه کې به یو بچی یو هلک پیدا کیږي او د هغې د لاسه به ستا باچایي تس نس کیږي. نو هغه حکم وکړو څنګه چې فرعون کړی و. نو فرعون خو په لکونو خلک هلاک کړي، ماشومان حلال کړي. دقه رنګې دې نمرود هم اعلان وکړو، خو لیکن رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام چې پیدا کوي، د رزق بندوبست هم ورله کوي، د ساتنې بندوبست هم الله کوي. ابراهیم علیه السلام مور بیبي کله چې د دې خبرې نه خبر شوله، آګو شوله، یعنی هغې ته خبرداری راغې چې زمونږ خدای نمرود ځان ته د خدایي دعوی کړې ده، هغه اعلان کړی دی چې تمام معصومانان او چې هغه کله پیدا کیږي هغه به نمرود هلاک کوي. نو ده د خپل بچی په یو غار کې دننه تربیت ورکوي، هغې له د پینا کانا پینا چې لکه دود ورته ویلی شي، پی ورته ویلی شي، مور ورله پی به ورکول. خو ابراهیم علیه السلام د الله جلیل القدر پیغمبرو. نو رب العالمین د ورځې چې کم معصوم بچی غټیږي، ابراهیم علیه السلام به په هفته کې، یعنی په هفته کې به چې معصوم غټیږي، ابراهیم علیه السلام به په ورځ کې غټېدو. چې کم معصوم په هفته کې لویږي، ابراهیم علیه السلام به په یو ورځ کې، کم چې معصوم چې په میاشت کې لویږي، ابراهیم علیه السلام به په هفته کې هغومره لویده. کم معصوم چې په کال کې لویږي، ابراهیم علیه السلام به په یو میاشت کې د کال عمره طاقت به الله پاک په حضرت ابراهیم علیه السلام کې ایښودل. ابراهیم علیه السلام تربیت په غار کې کیږي. یو ورځ نه یو ورځ ده، ابراهیم علیه السلام وړې وړې سترګې یو طرف تم ګوري بل طرف تم ګوري، معصوم بچی دی، په وړه ژبه باندې مور نه تپوس کوي، ای زما مور مهرباني تا راته ده ووایه چې زما تربیت کوونکی، زما رب، زما پالونکی دا څوک دی؟ نو مور بیبي ورته وایي چې بچیا ستا پالونکی ستا بابا دی. ازر له اشاره ورکوي، ویل د هغه رب څوک دی؟ مور بیبي خاموش پاتې شوه چې بچی خو ډېر هوښیار دی، ډېر د هوښیارتوب خبرې کوي، لیکن دغه زمانه کې به ازر به کاروبار څه کولو؟ د بوتانو خرڅول به کول،
د قیمتي کاڼو نه به سنگ مرمر نه دغه ازر به بوتان جوړول او بیا به په بازار کې خرڅول. دا د دوی کسب و، په دې باندې به دی نفقه پیدا کوله. لیکن ابراهیم علیه السلام د بچپن نه راواله تر آخر وخت پورې د بوتانو ځکه خلاف دی چې دا خو اسم نشي کولی، خوړلم نشي کولی، سکاکم نشي کولی، چاله نفع و نقصانم نشي ورکولی. ابراهیم علیه السلام ورته ګویان شو، ای زما موری زما د بابا جان رب څوک دی؟ مور بی بی خاموشه پاتې شوه. چې دا خبرې اترې شروع شوې نو مور بی بی ازر ته هلې ویلو چې کېدی شي ازر چې کم اعلان کړی، یعنی نمرود چې کم اعلان کړی دی کېدی شي چې دا بچی مقه وي. ابراهیم علیه السلام ته اشاره کوي، لیکن ابراهیم علیه السلام سره رب العالمین مل دی. من کان لله کان الله له، څوک چې د الله شي نو الله بیا د هغه وي. ابراهیم علیه السلام وقتن په وقتن غټیږي، رب العالمین ورکې طاقت پیدا که، قوت پیدا که، د خبرو طاقت اغم راغې او رب العالمین ورکی ډیره زیاته جذبه د دین خوا. هر پیغمبر کې رب العالمین د دین جذبه ویخي وي. لو د سلويختو پهلوانان عمره طاقت الله پاک هر نبی ته ورکړی وي، خو ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت دی، هغه پیغمبر دی چې د نمرود خواله راځي نو یک تنها راځي او بلا خوفه هغې مخې ته ودرېږي او سوالونه پې کوي. چې نمرود ته مخامخ شو ورته وایي ای نوجوانی دا راته ووایه چې ستا رب څوک دی؟ ستا رب څه کار کوي؟ ستا رب څه کولی شي؟ ویل زما رب خو ډېر کارونه کولی شي. ویل څه کارونه کولی شي؟ ویل زما رب هغه ذات دی یحیی و یمیتو چې هغه ژوندي کول هم کوي او هغه مړه کول هم کوي. نو دغه نمرود علیه اللعنت هغه دوه کسان راویسته، هغه کسان چې هغه د مرګ مستحقو، یعنی هغه ته پانسی مستحق دی، هغې ریاکو پرېښوده او دا بل بېګنی راواغسته دی قتل کړه. نو ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا خو هیڅ خبره نه ده، دا کار خو زم کولی شمه. نو ابراهیم علیه السلام په سبابه ګوته باندې اشاره ورکوي، ورته وایي زما رب هغه ذات دی، ای نمرود باچا یاد ساتی، زما رب چې څه کولی شي هغه څه نشي کولی. زما رب د مشرق ننور راخیجوي په مغرب باندې کوزوي. که څه داسې کولی شي نو څه داسې وکړه. فبهت الذي کفر. نو دغه نمرود لاجوابه پاتې شو. هغې اډوله دا خبره ونه کړې شوه چې یاره ستا رب دې وکړي. نو د ابراهیم علیه السلام په خپل رب باندې یقین محکم و. بېشکه الله پاک هر څه کولی شي. که چېرې داسې هم کړی وی، داسې یې ویلی وی چې ستا رب دې وکړي، نو د قیامت لویه ورځ به هغه قایمه شوې وي. ولې حدیث پاک کې راځي کله چې د قیامت ورځ قایمیږي په هغه ورځ باندې بنور د مشرق نه راخیږي او په مغرب نه به راخیږي او په مشرق به کوزیږي. اوس نور د مشرق نه راخیږي او په مغرب کوزیږي. په دې لږو خبرو باندې دی الله پاک منګ او تاسو له توفیق را لراکي. خو زه دا یو خبره کوم چې مخکې به انشاءالله د ابراهیم علیه السلام واقعه بوزم، که زه په دې خبرو کې داسې کمزوری نن تاسو ته ښکارم نو زه په صحت باندې بیمار یم. تاسو ټولو ته دا التجا کوم، دا سوال درنه کوم چې زما دپاره الله پاک نه سوال وکئ او بلکې تمامو مریضانو دپاره الله نه سوال وکئ چې یا الله
ټول مریضانو له صحت عاجله ورکي او بالخصوص مال دې الله پاک صحت عاجله راکي. زما دا واقعګانې نوي د ابراهیم علیه السلام قصه دا به په 300 کې راځي. د دې ترجمانی پروفیسر صاحب به کوي، انشاءالله تاسو به واورئ. نو رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکي. واخر الدعوانا ان الحمدلله.